بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو دا وغزه د مټې ذاکر خان شهید هسپتال کې موجود یم. کم چې تاسو ته پته و چې د وصل وې خورزونه مکمل بندو دلته کې او پیډي نه کې دا او د خلکو ته د ځای خلکو ته ډیر زیات مشکلات دا علاقه چې د پاسماندم دا غریزه ده په دې کې ډیر زیات غریبانان خلک اوسېږي. دا غوي سره به خبرې کوو چې هغوی د هړتال په ختمېدو باندې سوی حکومت ته سوی او ورسره ډاکټرانو سو تمساتي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوی نن هړتال ختم شو، تاسو علاج لراغلی په دې حواله باندې تاسو په دې حواله هړتال ختم شو جی موږ ډاکټرانو دوی شکریا ادا کوو چې هړتال دوی ختم کوو. موږ غریبانو خلکو علاج سټارټ شو لکه او پیډي علاج سټارټ شو. تاسو سوی په دې حواله باندې بس نو دا ډیر ښه خبره ده چې هړتالونه ختم شو. هر چاته مسله و تکلیف او ډیر د لری لری نه به اکثر خلک راغلو، بیا به پرایویټ هم ځینې خلک علاج کولی شي ځینې نشي، ډیر مشکلات او هغه د خیره سره ختم شو، هړتال ختم شو. جی تاسو سوای په شکر ده چې موږ بر درشخیلو او د اوسېدونکو خو ټولو لکه دا وي چې یاره هړتالونه د خدای د بیماري سخته په موږ نه راولي که راشي نو موږ ته به ډېر غټ مشکلات دي. خو شکر ده موږ شکر ادا کوو چې بس هړتالونه ختم شو، نو که بیمار د شپې او که د ورځې موږ به ورته ګاډي ته اچو راورسوو به ماټې ته. بیا به څه مطالبه کوئ د حکومت نه؟ بیا د حکومت ته موږ ښه خوشحاله الله دې پکې برکتونه ورکړي او الله دې په نورو ملکونو اوچت کړي چې لکه د دې لپاره چې زموږ د غریب مخلوق پکې پیدا او نقصان پکې نه وي او علاجونه د په اسانه کېږي، د پیسونو ویسونه د پسې لږ کم شي او هر ډاکټر موږ له مطلب دا زموږ په علاقه کې د خدای پاک خپل دغه برابر کړي چې موږ برابر یو چې کته نه راځو. برخان مې نوم دی او دلته یو مریضو دغه تپوس ته راغلی یم. ډېر د هړتال کې ډېر مریضونه زموږ راغلي او ډېر خراب شوي هم دي، خو شکر دی چې د حکومت او ډاکټران جوړ شو چې زموږ هسپتال کولی شو. زه پرې ډېر شکرګزاره یم. د روان وخت لپاره را روان وخت لپاره یم چې دا حکومت او دا ډاکټران او دا خلک جوړي په دې موږ ته د هسپتال کولی موږ پرې شکریا ادا کوو. د حکومت هم د شکریا ادا کوو، د ډاکټر هم شکریا ادا کوو چې زموږ د هسپتالونه کولی موږ ته دا مشکلات دي. هرې خبرې مشکلات ډېر دي، خو دا مریض دا مشکلات چې دي دا نه کنټرولېږي په بل څه بغیر د ډاکټر نه سړي تسلي وشي. ښه کول د الله په لاس کې دي، خو چې ډاکټر نشي نو سړي ته لږه ډېره تسلي وشي. جی جی تاسو ته به د وصل وې خورزې چې کمې وشوې په دې وصل وې خورزو کې تاسو ته څه مسله راغله؟ وصل وې خورزو کې یاره با په خپله څه مسله کور کې نه راغلي، ګاونډیانو د مریض دا جوړه شوې دی، تللی دی راغلی ډاکټر باندې په پرایویټ ډاکټر یې وس نه دی راغلی او ډېرو باندې دغه شان دي راغلي دي، مسلې ول نه دي راغلي. بالکل کتونکو تاسو د مټې د هسپتال کم خلک مریضان چې راغلي د څوک تپوس راغلي څوک د مریضانو سره راغلي، تاسو د هغې خبرې واورېدې. یقینا چې صوبایي حکومت او د ډاکټرانو په منځ کې چې کوم هم معاهده شوي هغه د دې عوامو دپاره د پیدې دپاره به شوي، خو د دې عوامو هم د حکومت نه دا غوښتنه ده چې دوباره دې په خپل معاهده باندې قایمي او داسې نو چې دوباره دغه وصل وې خورزې چې کومه هړتال تیر شو د هغې نه چې کوم خلک د هغو ته تکلیف ورسېدو، کوم خلک چې د هغې د وجې نه چې دی نو د علاج نه محرومه پاتې شو او په پرایویټ ګرانو ځایونو کې چې دی نو هغو علاجونه وکړو، نو حکومت له پکار دي خاص کر زموږ ډاکټران رونو له هم پکار دي چې په هغې باندې چې دی نو د دې غریبانانو خلکو خیال وساتي او دوباره د دغه شانتي هړتال چې دی مخنیوی وکړي چې دې غریب خلکو ته چې دی دوباره د علاج کولو دپاره مسله نه راځي. ما بهر الله اجازت راکوي. د الله پامان.